ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. د باجوړ تازه ترین صورتحال ستاسو په وړاندې دی چې څلوېښت رکني جرګه ورغلې ده د طالبانو سره ملاو شوې. څه خبرې شوې دي او دارنګې د لوی ماموندونو څومره خلکو کډې وکړې، دغه خلک چېرته لاړل او چا ورله کورونه ورکړل او څوک داسې دي چې هغه ویلینګلي اعلانونه کوي چې راشئ زما کور تاسو ته حاضر دی او پکې اوسېږئ. په دې به خبرې کوو. اولنۍ چې کومه ده هغه د جرګې خبره ده چې پرون اعلان شوی چې په عدسیه کې به یو لویه قومي جرګه کېږي او په هغې کې به دغه رنګې د باجوړ مشران او خلق شریک کېږي. 40 رکني کمیټې جوړه شوه او یا جرګه جوړه شوه، هغه طالبانو ته ورغله، ورسره یې خبرې وکړلې، د ماموندو په یو علاقه کې مېلاو شو او مختلف مطالبې هغوی ته کېښوستې چې په هغې کې یوه مطالبه منظر عام ته راغلې ده او هغه دا ده چې تاسو شهري علاقې چې کوم دي هغه پرېږدئ او تاسو ځکه چې د دې جنګ له وجې عام سویلین ته نقصان رسېږي، کوم چې ستاسو له وجې ستاسو د پور سیستم منځ روان شوی. د دغې په جواب کې د طالبان لخوا دغه جرګې ته ویلی شوي دي چې موږ به خپلو سره خبرې وکړو، مشاورت به وکړو، سبا له به 12 بجې تاسو ته موږ خپله خبره واپس وکړو، فیصله به وکړه. سبا چې دی نو د مشاورت نه پس موږ واورو. سبا پورې انتظار دی چې سبا له به څه کېږي. په هر حال د لوی ماموندو د مختلفو علاقو نه کډې روانې دي، خوړچۍ، دارنګې ترخو او دارنګې غونډۍ یا داسې نورې علاقې. د هغې نه د اوسه پورې د الخدمت د رضاکارو د وینا تر مخه چې د دغې نه لږې کمې زیاتې کډې ووتلې، یعنې 700 پورې خلق چې کوم دي هغه د خپلو کورونو نه ووتل. دوه تنظیمونه دغې لپاره لګیا دي، کار کوي او زه پر دواړو ویاړ کوم. یو الخدمت فاونډیشن دی او یو خیرخوا فلاحي تنظیم چې هغه دغه خپلو خلکو ته ولاړ دي، د هغې خدمت کوي. نن مونږ په شمال ریډیو کې دغې لپاره یو سپیشل کمپین لانچ کړو او په دې مونږ خبرې کولې چې کم خلق بې کوره کېږي، د هغې لپاره مونږ څه کولی شو. نو په دغه ننني پروګرام کې یو تن داسې و چې هغه عبدالمجید د غونډۍ اوسېدونکی و. هغه ټلیفون وکړو چې مونږ په عنایت کلي کې په یو کور کې یو، 9 کډې په دې کور کې راټولې شوي دي، خو دا کور ډېر تنګ دی او ځایونه پکې نه. نو د هغه وینا دا وه چې مونږ ته د یو کور ضرورت دی. دغه نه علاوه ما اپلوډ کړي دي چې ما ته نورو کسانو وایسونه کړي چې زنانه مو د کوره راویستلي دي او بې یارو مددګار یو، هېڅ په نه پوهېږو چې کوم خوا لاړ شو. نو تاسو زموږ مرسته وکړئ، موږ ته د کرایه کور پکار دی. زه مننه کوم دغه کسانو چې دغه کس یې مرسته وکړله، هغه یې اډجسټ کړو، خپل کور یې ورته بغیر د کرایه ورکړو. په کمنټونو کې ورته کسانو ویلي چې راځه زموږ کور کې اوسېږه او 1 روپۍ کرایه مه ورکوه، بلکې خوراک به هم درله درکوو. دا د باجوړ د ولس هغه جذبه ده چې پکې ده، که یو خوا دړمن دي، زړونه یې دردېږي، فریاد کوي، چړېږي، نو بل خوا خپلو وروڼو ته، خپلو خویندو ته ولاړ دي او زه په دغه خلکو باندې ویاړ کوم. بهرحال د دې ویډیو مقصد دا و چې شمال ریډیو نه یو پروګرام لانچ شو او هغه به هم د دغه بې کوره خلکو اوس مرسته کوي. هغوی ته څه تکلیف وي نو خپل سر باندې چې څومره موږ کولی شو هغوی ته به مرستې ورکوو. نو نن په دغه پروګرام کې موږ ته کسانو کال وکړو، زه ډېر زیات حیران کړلم. یو د سمسۍ نه، د رجب چینې نه غریب بخزاده چې هغه دا وویل چې زما په کور کې چونکې کور مې غټ دی نو یو 2 کمرې زه خالي کولی شم، په هغې کې یوه کوټې کډه زه ځایولی شم. زمیندار سړی دی وایي چې که مال مویشي ورسره وي نو د انسانانو خوراک او دغه رنګې د مال مویشو خوراک هم د 2-3 میاشتو پورې زه ورکولی شم. دا جذبه ده د خلکو چې زه حیران کړم. او دویم د حیاتي د کنډرو سر نه عثمان ټلیفون وکړو. عثمان دا ویل چې زمونږ کور کې هم 2 کمرې چې د مونږ خالي کولی شو او چې څوک هم راځي نو قربان زمونږ کور هغوی ته حاضر دی او زمیندار یو، خوراک څښاک هېڅ کمی نشته، نو دغه ټینشن هم دی نه اخلي. دغې نه علاوه د تلارزو د ملکانې ډیرۍ د خیري کلي نه حیان ټلیفون وکړو. حیان دا ویل چې مونږ 3 کمرې یو کور دی او هغه خالي پروت دی، چې څوک هم ورله راځي نو 1 روپۍ د کرایي نه اخلو. تلارزو ملکانه ډیرۍ خیري کلي کې حیان هغه دا وایي چې زمونږ 3 کمرو کور دی، خالي پروت دی او چې څوک هم ورله راځي پکې دې اوسېږي، 1 روپۍ ترې به کرایه نه اخلو. دغې نه علاوه د مومندو د زیارت کلي
نا علمزیب ټلیفون وکړو. مومند وروڼه د دې وروڼو د باجوړ په غم کې یقینا چې شریک دي، یو دي ورسره پرې خفه دي. علمزیب د مومند اوسېدونکی دی. هغه دا وویل چې په زیارت کلي کې زما د ورور کور خالي دی، هغه ته تللی په کډه، او چې څوک هم راځي نو قربان دروازې ورته خلاصې دي، پکې دې اوسېږي. دا د زیارت کلي کې چې کوم ترنګونه دي هغې ته په دې اپوزټ سایډ مخامخ باندې دغه کور موجود دی. څوک هم ځئ نو ورته تاسو تللی شئ. هغې نه علاوه ضیاءالله د تڼي د ماموندو نه ټلیفون وکړو. زه ته ډېر حیران کړم، وایي چې زمونږ ډېره غټه قلا ده، شپږو کمرو او بس جوړه کړې مو ده، خو لا خالي ده، مونږ ورله نه ورغلي. نو وایي چې څوک هم ورله ورځي نو زمونږ په ماموندو تڼي کې د شپږو کمرو دغه قلا بس هغوی ته حاضره ده، ورځئ او پکې اوسېدی شئ. یعنې دا کور دوی ځان له جوړ کړی دی. خو اوس چې په نورو وروڼو سخته ده، نو مخکې د دې نه چې خپله کډه ورله ویسي، بل چاته تیار دي چې بل څوک دې پکې خیر دی بغیر د کرایې. دا هغه خلک دي چې دوی کرایه نه غواړي. دغې نه علاوه د واړه ماموندو د کږې نه رشید ټلیفون وکړو چې زمونږ سره یو کور دی، 2 کمرو مکمل خالي دی. نو که په کږه کې د چا کور په کار وي نو رشید واړه ماموندو کږه کې دی چې دغه کور هم خالي دی. دغه رنګې ګل زمان خان، زه دا حیران کړم چې دا د ښار اوسېدونکی دی او دا یې وویل چې بیګا شنډۍ موړ په اډه کې ماښام ماسخوتن وخت کې یوه کډه ناسته وه چې زنانه او ماشومان ورسره وو او ډېر پریشان وو، ژړل یې. نو د هغوی غواګانې ګډې چیلۍ سمړې شوې وې او څه ځان سره غوښتلي وو، او وایي چې بس ما په زړه لکه نور دغه ونه شو. کور ته مې بوتلل، خپل د کور مې ورته یو خالي کړو، مونږ ټول یو کور ته راټول شو، د ورور او مونږ، او هغه ته مونږ کور دغه کډې ته خالي کړلو او په خپل کور کې مې اډجسټ کړي وي، 1 روپۍ ترې نه غواړو. البته دا یې ویل چې د هغه خلکو نه دا د ماموندو د غونډۍ د طرفونو نه دا کډه راغلې چې څاروي ترې مړه شوي دي پکې. په هغې پسې وایي چې ډېر زیات خفه دي او ډېر زیات پریشانه دي. ایله دغه اسره بس دغه څاروي وو. نو دې نه علاوه د مومندو د انبار بازار چې کوم دی، د هغې نه شاته کوم کورونه دي هغې ته بازار شاه وایي. مومندو انبار نه ټلیفون حیات الله وکړو او وایي چې زمونږ کور دی او د هغې سره خواته حجره ده، هغه هم حاضره ده. دارنګې سولر پلانټ مو کړی دی، په هغې کې یوه کمره ده، هغه هم حاضره ده. او چې څوک هم مومندو زیارت انبار ته راتلی شي او حیات الله ویل چې زمونږ ځای ورته حاضر دی. دارنګې د سلارزو د لیټۍ نه حسین دا ویل چې د 2 کمرو کور دی زمونږ، هغه خالي پروت دی، څوک هم راځي نو بغیر کرایه پکې اوسېدی شي. دا د باجوړ خلک دي چې د یو بل سره دغه رنګې په دې سخته کې ولاړ دي او زه پرې ویاړ کوم. د دې نه علاوه ما مازدیګر ټایم د یو ورور لپاره پوسټ کړی و، خو د هغې نه وروستو په هغه کې ډېر ښه کمنټونه دا راغلي وو، دغه رنګې خلکو اپر کاوه خپل کورونه، خپلې حجرې، چې راځئ زمونږ حجره ده تاسو ته به خالي کړو، راځئ زمونږ کور غټ دی تاسو ته به داسې کمرې خالي کړو، راځئ زمونږ کور خالي شته دی او بغیر د کرایه پکې تاسو اوسېږئ. نو په داسې خلکو مونږ ویاړ کوو. عام په سخته کې دی، د لوی ماموندو خلک په خصوصي توګه دا انتهایي په سخته کې دي، انتهایي حیران او پریشان دي چې خدای څه وکړو. او داسې حالات دي چې سړی خپل ډک کور پرېږدي. دا حالات په 2008-9-10 کې هم راغلي وو. بهرحال په هغه وخت کې میډیا، سوشل میډیا دومره نه وه. اوس هر څه ستاسو په وړاندې دي، وینئ یې، خبرېږئ چې سړی خپل څاروي، خپل کور ډک په ډکه پرېږدي او زنانه او ماشومان ترې روانوي او هېڅ ورته پته نه وي چې ځم به چېرته. نو د داسې خلکو مدد نه دی پکار؟ یقینا چې پکار دی. او د داسې خلکو مدد همدغه خلک کوي، ورته ولاړ دي. زه ویاړ کوم په داسې خلکو باندې چې هغه په دې سخته کې خپلو وروڼو ته ولاړ دي. دعاګو به یو چې الله وکړه چې د دغه خلکو په زړه باندې رحم وبت وشي او سبا له جرګې ته بس یو ښه جواب ورکړي چې بس ټیک ده چې د قام کومه مطالبه ده موږ ورته تیار یو. قام چې کومه مطالبه کوي هغه جرګې دغه خلکو ته ورسولې ده او موږ به دعاګانې کوو چې الله وکړه چې دې مسئلې بس یو پوره نه حل راوځي.